اختلاف انګلیس کې وایي ایکسپرټیز نو ښه دی چې په دې پوه شو چې موږ چیرې راغلي یو موږ څه غواړو او آینده به څنګه وي. یو مخششتیا ده هغه ډېره څرګنده ده، دا کنفیوژن دی، هغه دا دی چې تر اوسه موږ پر دې خبره باندې هر افغان پښتون زما لپاره دا اصطلاح یوه ده، که څوک وایي افغان دی هغه پښتون دی، که څوک وایي پښتون دی دا پښتون دی دا افغان. خو تر اوسه پورې دا کنفیوژن دی چې موږ به د چا ملاتړ کوو. یعنې 10 کاله پخوا تقریبا 2 ورځې څه زیات د افغانستان ملي بیرغ له منځه تللی و، جرګه له منځه تللې وه، د افغانستان ملي سرود له منځه تللی و، د افغانستان ملي شتمني د بودا مجسمې له منځه یوړل شوې، او دا د پاکستان فدرال 5مه صوبه شوه. د پښتنو هغه ملي جرګه چې د زرو کالو تاریخ لري، د افغانانو دا جرګه دا له منځه تللې وه. یعنې دا تقریبا 15 کاله دا توره دوره واله، په دې کې زموږ کلتور له منځه تلي او عرب هغه نیشنلیزم چې هغه د سیکولر عرب نیشنلیزم په نتیجه کې راغلی و، هغه وهابي نیشنلیزم و، دا راغلی و زموږ سیمې ته چې نن هم په خپل د القاعده په شکل کې او د دې د تړلو اورپکو په شکل کې نن هم د پښتونخوا په سیمه کې ځای لري. دا زموږ د کلتور پر خلاف حمله روانه کړې وه او په دې کې تر ټولو یوه ایډیالوژیکي وه، یوه نظامي وه. ایډیالوژیکي نظامي خو ډېره اسانه ده، یا ماته راکړي یا ته ماته وکړه. دا ایډیالوژیکي کومه حمله وه، دا داسې حمله وه چې په دې کې د نړیوالو په امریکا کې پاکستان کې لیکوالان ادیبان نن هم پر دې قانع دي چې پښتون مساوي دی د طالبان د پښتنو مساوي دي. نو دا پوښتنه موږ ته مطرح ده چې آیا موږ ټول طالبان یو؟ طالبان په اصطلاح هغه کسان نه چې دا اوس په مسلمان کې یو طالب دی یا یو ملا دی، هغه ایډیالوژي دوی دا فکر کوي چې دا د عربو وهابي ایډیالوژي دا د پښتنو د منځلارې ملت پالنې اظهار دی. نن چې کومه څه روانه ده په افغانستان کې د په دې نامه چې هلته یو ملي پاڅون دی، دوی وایي چې دا د پښتنو ملي پاڅون دی. نو هغه ستونزه بېرته زموږ ده. موږ تر اوسه پورې یو په افغانستان کې دا نړیوال نه دی ښودلی چې آیا د پښتنو سیاسي نمایندګي به څوک، یعنې تر اوسه پورې نن افغانان پر دې باندې یوه خوله سلام دی چې د افغانانو یعنې ملي اردو، ملي بیرغ، ملي سرود د افغانانو دا شتمني کوم حکومت ساتي؟ آیا دا هغه خلک چې هغه په غرو کې جنګېږي دوی ساتي او دا که نن دا کومه اداره ده چې دا ټولو چیلنجز سره دا نن شته او دا یې ساتي؟ تر اوسه لا دا بحث روان دی. زه دا عرض کوم چې دا نشي کېدلی چې د پښتنو د ملي پاڅون اظهار طالبان وکړي. د ملي پاڅون وخت اوس راغلی دی. یعنې تاسو د ډیورنډ کرښه خبره کوئ، دا ډېر تاسو خبره ده چې 10 کاله پخوا دا ډیورنډ کرښه چیرې وله؟ دا ډیورنډ کرښه په کابل وله، دا د هندوکش په غرو وله. یعنې دا خوشي غټې خبرې دي. نن هم د پاکستان استخبارات وغواړي هر څه په کابل کې کولی شي، د هند سفارت هدف ګرځولی شي. په کندهار کې تقریبا 10 کاله پخوا دا د کرنل امام د دې سیمې وایسرای و، باچا و. یعنې هلته ډیورنډ کرښه چیرې وله؟ نو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دا خو علاقه چې ډېر ښه راته نیولي دي، دا چې کوم پاتې دا باید وژغورو. یعنې نن دا مطرح ده چې د افغانستان استقلال، د دوی ملي حاکمیت او په افغانستان کې د لاسوهنې مخه نیولې، دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا موږ د کنفیوژن ښکار یو او موږ په دې لګیا یو چې زموږ ترمنځ کوم اختلاف دی د افغانانو په کور کې دننه، دغه چې دی د دې وجه ده. د دې موږ لګیا یو چې ژبه به د چا وي، پر د نورو خبرو لګیا یو. خو اصلي خبره دا ده چې افغانستان پاکستان استخباراتي دایرې غواړي چې استراتیژیک ساحه یې جوړه کړي، د اغېز یو دایره یې جوړه کړي. د دې لپاره د دوی پټه تګلاره دا وله چې تاسو ټول به خبر یاست چې د کابل هر حکومت چې راځي دا به د پاکستان مشروع او غیر مشروع ګټې به په نظر کې ساتي. خو تاسو ولیدله چې 10 کاله کې چې 10 کاله وړاندې یو خفوس کې ناست و، دا نن شکر دی له منځه تللی دي او دا نشي کېدای چې د پښتنو استازیتوب دي طالبان وکړي یا د پښتنو د کلتور نمایندګي د دوی وکړي. پښتانه تقریبا میلیونه دي، په دې کې 2 چنده په پاکستان کې دي. نو دا نشي کېدلی چې دوی د ټولو پښتنو نمایندګي وکړي، د ټولو افغانانو نمایندګي وکړي.
د دې ترڅنګ زه دا کول غواړم چې په پاکستان کې دننه د پښتنو ستراتیژي ډېره ښکاره ده. د دوه سیاسي ګوندونه د پښتنو نمایندګي کوي. عوامي نېشنل ګوند په اوس وخت کې پښتونخوا حکومت لري او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په تېرو څو ورځو کې د ګوند مشر ښاغلي محمود خان افریدي په ډېره ډاګه دا وویلې چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې لارښوونه کوي. دوی په دې د پاکستان د پښتنو سیاسي دریځ پر مخ بیایي چې دوی په دې په شا د ګوند یو تاریخ دی. نو تاسو ته دا په افغانستان کې تر اوسه لا نه دی راغلی. هغه چې کومې جهادي ډلې وې هغه د زړو تجربو په نتیجه کې نن ډېره اوس هم یېرېږي چې دوی دې اړتیا نه لري چې یو ګوند ولري یو ډله ولري. نو نن په تېره بیا پښتنو ته دا اړتیا ده په افغانستان کې چې د دوی استازیتوب یو کس ونه کړي یو ګوند یې ونه کړي چې هغه په اوس وخت کې پر راډار دي هغه طالبان دي. په واشنګټن کې هر څوک کښېني په لندن کې هر څوک کښېني چې نو خو هیڅ سیاسي ګوند نشته. سمه ده ښاغلي کرزي صاحب په میلیونو ووټونه اخیستي دي لیکن چې انسټیټیوشن نه وي اداره نه وي سیاسي ګوندونه نه وي دا نشي کېدلی چې د هېواد دا ستونزې ختم شي. افغانستان دا ستونزه د یوې ورځې نه ده دا کېدلی شي نور ډیسیژن واخلي خو دا مهمه ده چې سیاست یې روان وي او د سیاست دا اوس وخت راغلی دی دا د ټولو افغانانو ته دا مطرح ده چې دوی به دا څنګه یعنې د بهرنیو خطرو په مقابل کې دغه سوال ته دوی جواب ووایي. تر اوسه پورې دا حل پاته دی. همدغه وجه دا مخشوشتیا ده. زه تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو نور وخت نه اخلم.